اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ باب کی منگویل اوامر و نواہی دی لومبنے امرو اذکرو بل امرو اوفو ادریم ایایا فرحبون سلورم آمنو بما انزلتو اور نواہی کی لکلو ولا تکون اول کافر بہ اول ادویم لا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا ادریم ولا تلبسوا الحق بالباطل اور سلورم وتکتم الحق ایایا فتقون پر ویل شو البتہ لا تشترو بآیاتی سرائی او ذیلی بحث منگپریخ ہو عمومی طور اہل بدعات چکلا بدعی ختمنو کی نپاغے پیسے اخلی اور بیا د سوینان بغیر داغی خبر دائی چی قرآن ہو د سمن قلیل خبر کرے دا د سمن کثیری خو نه دا کرے اور بیا د سوال جواب یو سلسلہ شروع شي اصل دارا چې قرآن مجید دلته کې اشترا بالآیات د یو اصطلاح په طور استعمالی مفسرین اگر چې دلته کې اجرت علی الطاعات نه بحث کوي بے شک، لیکن اشترا بالآیات جدا چیز دے او اجرت بالطاعات جدا چیز دے۔ اشترا بالآیات خودے تو ہوئی چی یو سڑے ترجیح ورکی دنیا لا دا اللہ دا احکام و دا غد آیاتو پا مقابلہ کی آغا مستلزم کفر لہ اشترا بالآیات تا اصطلاح دا قرآن دا دینا بحث نکی چی اجرت علی الطاعات سنگ دے خبار کے فقہا کی استدلال تلتلا بحث کی اجرت علی الطاعات پدے کی صرف دا احناف دا مذہب دے چی اجرت علی الطاعات المفروضہ فرائض بانے ہم احناف پنیز بانے اجرت جائز نہ دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مذہب دا غیر اخبل دیو جنا مشران استادان ویل چی زو خالص حنفیم او زو چر ہم امامت باندے او تعلیم بانے اجرت جائز نہ گنم آخرہ پورے داغ مشرانو کار امداؤ، لیکن بنیاد نہ امام قرطبی اور نور مفسرین پر دے بحث گئی کہ آیا اجرت علی الطاعات اجرت علی تعلیم القرآن آیا دے آیتونو مطلب دغرے خدا اتفاقی خبر دا چی دغے مطلب نہ دے۔ سوا دا احنافنا دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نا ائمہ ثلاثہ دا اجرت علی تعلیم القرآن اجرت علی الطاعات دا طول دا جواز قائل لی، صرف احناف ندی قائل و احناف کم صرف امام ابو حنیفہ ندی قائل وہ سخطول قائل لی گا نا وہ سخطول دا جواز قائل لی، یعنی دا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دا مسلک دا مقلدین و یکسر پریخرخ بیا مقلدین نہیں دا دا خورستو دا رستنو خلقو دا متاخرینو پا قول فتوہ کرے دا متاخرین جدائی امام حنیفہ جدائی دا جواز و عدم جواز کی خبرہ نکوم تاکہ وجہ دا چا دا اجتہادی امر دے اجتہادی امر کے گنجائش موجودی، البتہ احناف چہ دا کمسیز متفقن علیہ تردید کی نا قتل پکار دی احناف سنبا جتاسو داغی فقہ گورے کتابونا گورے داغی دا خبر کی چہ عبادات زمونگ دو قسم دی یو آغا دی چہ آغا دا دین بنیاد دے اور دین کے آغا اہم دی تو دے مقصد دا پارا تاسو دا مولانا تانوی رحمہ اللہ کتابم کتے شہدہ فتاوہ اور دارنگے
داغه تفسیر هم کدی شي چې طاعت بنیادی طور دو قسم دي. یو هغه دي چې هغه د دین لازمه ده، که د دین نه ته هغه لرې کې نو هغه بیا دین نه پاتې کېږي. مثلا امامت دی، اذان دی، قرآن لستل دی، قرآن ښودل دی، دا دین دی بنیادی طور. داسې متوکلین کم دینن یا قابل حکومتونه کم دي چې هغه د قرآن او د حدیث او د دې استادانو له اجرت ورکړي. تاسو نشته چرته که څوک دی هم بالفرض نو هغې عالم د خپل ځان پابندی لکه عرب ملکونو کې دي که نه، نو دغه لحاظ سره خو ټیک ده چې هغې د علماو ښه سرپرستي کوي، لیکن هغې د امام نه او د خطیب نه ازادي سلب کړې ده. دا دواړه ځان له ځان له خبرې دي. حکومتونو ذمہ داری دا شته دی چې هغه د خلقو خیال وساتي، لیکن د دې ازادي دې نه سلب کوي. هلته خدای چې کوم لیکلی شوی څیز دی هغې کې که هر څه لیکلي که ستا طبیعت مطابقي او که ستا طبیعت خلافي ته د هغې پابند دی. نو هلته ازادي سلب شوې ده. دې وجې تاسو به اورئ کله کله چې فلانکي امام یې له داسې خبره وکړله او بس بیا پته نه لګېده. نو دا دې دور کې خلک دا چل گئی. نو بار کیف نن داسې څوک نشته دی الا من شاء الله لږ به یي پکې چې هغې به محض د الله د رضا په خاطر باندې خپلې دیني ذمہ دارۍ پوره کوي، ورنه اکثره بیشتره غریبانان محتاج وي. د دې وجې نه که مونځ باندې، امامت باندې، قرآن ښودلو باندې، د قرآن درس و تدریس باندې، د حدیث درس و تدریس باندې اجرت اخلي، د ائمه ثلاثه په نظم جایز دي او د احناف و متأخرینو په نظم هم جایز دي. ما صرف دا خبره کول غوښتل چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب په دې کې هغه نه دی کوم چې اوس رایج دی، خو دې باوجود هم خلک وي موږ احناف یو. که حنفیت دا مطلب نو ډېر شي خلک وایي چې ای به امام ابو حنیفه مقلدین یي، لیکن هغه سره بعد څه دلیل د وجې اختلاف ساتي، نو هغه ته د حنفیت نه نشي وښیښ. زما د خبرې صرف دغه مطلب نور جایز کوي، صحیح کوي، درست کوي. دویم هغه قسمه اعمال دي چې خو د دین، خو که دین نه هغه لرې کړي نو دین ته څه نقصان نه رسېږي. مثلا مړی پسې قرآن لوستل او په هغې اجرت اخیستل، که چا مړی پسې قرآن ووی نو دین ته څه فایده نه رسي، او که چا مړی پسې قرآن مجید ونه وی نو دین ته څه نقصان نه رسېږي. ولې دا طاعت اصل نه دی دې لپاره چې ګندې دا دین ته کمی یا زیاتې یا نقصان یا فایده ورکوي. نو کوم چې دا دویم قسم طاعت دي، دا دویم قسم طاعت باندې اجرت حرام ده. د احنافو کې تقریباً د اکثریت دا رائے ده. دلته ما یو دوه کتابونه راوړي دي، تاسو کو ګورئ تفصیلاً دا مسله. او د ابن ابي العز چې حنفي عالم دی، دا هغه شرح العقیدة الطحاویہ ولولئ. دارنګې تفسیر روح المعانی کې د سورۃ الکهف بالکل آخری آیتونو لاندې وګورئ، يدخل فی العموم قراءة القرآن للموتى بالاجرة، دغه د هغه عبارت شروع کی. نورم بے شمیره خلقو ما دلته کې ځان سره شامی او دارنګې طریقة المحمدیه راوړي. نور ټولو کتابونو کې عمده رائے ده کومه چې زه ښیم. د دې رائے بنیاد یو خو په دې خبره دی چې آیا د سلف په زمانه کې، د صحابه کرامو په زمانه کې او تابعین او تبع تابعین په زمانه کې آیا د مړي د پاره د قرآن لوستلو څه ثبوت شته دی؟ یو سړی چې د اصول دین نه واقف نو په دې هغه پوهېږي چې کوم څیز د سلف زمانه کې نشته او هغه خلک یې د بدعت ویلی شي، بطور دین هغه نشي کېدی. ناول تپوس خو دغه دی. په دې باب کې یو سړي اعتراض کړو. اعتراض داو چې شیخ سید عبدالسلام رحمه الله په تحفة السجن کې لیکلي دي چې د مړي دپاره د سر او خپو ته د هغه قرآن لوستل او د هغې هغه محدود سورة البقره آیتونه فلان فلان هغه لیکي دا مستحب دي.
دغه سيزونه دي سره مونږ لږ اختلاف کوو چې ته ورته مستحب وینا به شرعي دلیل غواړي. په هغې وخت کې مونږ ویلو اوس هم وایو چې دا شرعي دلیل غواړي. شرعي دلیل نه بغیر استحباب نه ثابتېږي. الاستحباب حکم شرعی لا بد لها من دلیل شرعی. دا د حسامي عبارت دی. مونږ ډېر بچپنه کې ویلې وو حسامي، تاسو کې ډېر مدرسین دي. دا مستحب ویل یو څیز ته دا شرعي حکم دی او دا شرعي حجت غواړي. د استحباب څه دلیل دی؟ د دې لپاره د سیدنا عبدالله بن عمرو بن العاص چې کوم روایت دی نو یو خدا چې هغه روایت سندن کمزور دی او دویم دا چې هغه د هغه یو ذاتي اجتهاد دی چې زما د قبر سر او خپو ته دا حصه ووایه. د دې نه استحباب نه ثابتېږي، د دې صرف جواز ثابتېږي. استحباب شیء آخر والجواز شیء آخر. دواړه جدا جدا څیزونه دي. خلط مبحثو کی خلق دی صحابی عمل دے لہذا مستحب شے. مستحب نه دا هم مستحب کی علاقه چې اجماع نه ثابت شي. خدا جواز ثابت شے بے شک، لیکن علاقه چې هغه حدیث ضعیف نہیں اخو منکر راغی سند تو مسئلہ شته پائے کہ المجموعہ کې دینا ما پورا بحث کړل. هلته کته شه تاسو او داغه بحث ضرورت پدې زمون خلق داغه ایک یو تخصیص هم کوي د ځان نه، هغه دا چې نابالغه ته نه وي. دا تخصیص هم دلیل غواړي چې سره مشر ته وي که شرط نه وي. بلله چې کله جواز په زمره کې راشي یا بالفرض د استحباب په زمره کې راشي نو عملاً خدا غالباً وجوب ته رسېدلی. یو شی چې عملاً وجوب ته ورسي نو د هغې استحبابیت ختم شي، هغه بدعت زمره کې راځي. دې ته ټول ته مونږ محل فکر وایو. دا سوچ غواړي دا څنګه هینډل کو، په څه طریقې وکړو. نو د هغې د وینا نه خو یو جواب دار دویم دا چې هغه ورته په آخر عمر کې څه بیا ہر انسان داغه آخری قول او فعل اعتباری آخر کې هغه دې ته بدعت وي. نو دا حجت کافی نه ده. استاد بار بار ذکر کوي درته د استاد د خبرې نه پورا بحث وکړه چې د حقیقت سره نور په دې باب کې څه شرعي دلیل نشته ده. د دې دا مطلب نه چې مړی ته د ژوندي څه عمل رسی که نه رسی. دلته خلک خبره ګډه وډه کوي. ما دا نه دی ویلي چې د ژوندي څه نیک عمل مړي ته نه رسي. دا نه وایم. ما دا ویلي دي چې دا کم قرآن لوستی شي د مړي دپاره آیا دا د اسلافو زمانه کې وو او دا د سلف صالحین په زمانه کې نه وو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې نشته، صحابه کرامو په زمانه کې نشته، تابعین تبع تابعین زمانه کې نشته. صرف یو د عبدالله بن عمرو بن العاص وصیت دی چې کله زه مړ شم تاسو داسې وکړئ. سړی به دا وایي چې د صحابه کرامو په مخ کې به شي وي، هغوی به بد نه ویلي لکه دا ویلی شي. خو دې نه هم استحباب به نه ثابتېږي، دې نه صرف جواز ثابتېږي. نور په دې باب کې څه شرعي دلیل نشته. امام شافعي رحمه الله ورته مستحب دی دغه حدیث دی او نه کوم دغه څیز دی چې استحباب خو ثابتېږي په شرعي حجت باندې. د صحابي ذاتي عمل دغه لحاظ سره ټیکې دی څنګه چې ما آخر کې وویل چې چونکې د صحابه کرام په مخ کې به دا شی شوي، صحابه کرام به هغه نه منع کړی نو د دغه نه کشید کېدی شي. لیکن دا حجت نشي کېدی. دا ممکن ده چې خلق دلی چا ویلي، دا ممکن ده چې بل وخت ویلي. ځکه تصریح پای کې دا نشته چې هغه وخت ووایي. که تصریح موجود وي نو موږ هم د استحباب قول کړی وی. خو بهرکیف دا څیز دومره اسان نه دی څومره چې زموږ خلک ګڼي. دا نهایت مشکل بحث دی، ګران بحث دی. یو مړي ته که څوک بالفرض د قرآن مجید د تلاوت د ثواب د رسېدلو قایل دي نو هغوی ورسره یو شرط لګوي. شرط دای چې اجرت به پې نه وي. که چا اجرت واغسته په دې باندې
نو بیا ثواب نکیږ. علماء دیوبند فتاوی چې تاسو ګورئ نو هغې دې دپاره یو بل شی هم لیکلی دی، هغه دا چې کوم حافظان قرآن مجید په تراویح کې ختم کی او اجرت اخلي نو د هغې نه بهتر دا ده چې دوی د مونځ په مختصر صورتونو کې او دا سړی د نه مخکې کوي، بلکې هغې دا وایي چې دا مونځ شوی هم نه ده. دا کتل غواړي دا د علماء دیوبند دا خو ټیکهدار ټول جوړ شوي دي که نه، سړی څوک ځان ته دیوبندی وي، څوک حنفي وایي، مسلمان ځان ته څوک نه وایي. سړی دی مسلمان شي به دغه کافي ده که نه. او دې کې لا تشترو بیااتی ثمنا قلیلا، ثمن عوض ته وایي. امام راغب المفردات کې لیکي چې ثمن هر هغه څیز دی چې هغه مونږه د مبیعې په بدل کې اخلو، خواہ که هغه اعراض وي، خواہ که سلعی، که هغه نقدیت وي، هر څه شی چې دی هغې ته ثمن وایي. مثلا یو سړي سکارو که چاله بل چا والا کپړې ورکړې دا کپړه به ثمن وي، چا والا پیسې ورکړې دغه ثمن دی، چا والا موټر سایکل ورکړ دغه ثمن شي د هغې په بدل کې. یعنی یوازې نقدیت ته ثمن نه وایي بلکې هر هغه څیز ته ثمن وایي چې هغه د کم څیز مونږ خرڅ که د هغې په عوض کې مونږ ته ملاویږي. او قلیل د قرآن په اصطلاح کې عرض ہے د لږ په معنی نه وي، د معمولی په معنی لږ نه معمولی. قل متاع الدنیا قلیل، او آیا د دنیا سامان معمولی دی، لږ خو نه دی، دا خو ډېر شی دی، ټوله دنیا ده. البته آخرت سره چې ته نسبت ورکې نو بیا لږ دی، هلته بیا لږ معنی کولی شي، لیکن د دې بنیادی معنی دغه ځای کې قلیل هغه معمولی. قرآن و حدیث نصوص ته په دې باب کې مال لباب کې لیکلي دي هغه ټول چې قرآن مجید د اشترا بالآیات نه منع کوي. او قرآن مجید او الله هغه خلق خوښي چې هغه اشترا بالآیات نه کوي. د دې نه ځان روښکل پکار دي. خو فقها چې څه وایي صرف هغه ذکر کوو بیا وړاندې ځو. الطریقة المحمدیه دا علامہ برکوی دا بنیادی طور ترکی مسلمان دے عالم، الشیخ الامام محمد بن بیر علی البرکوی، برکا یو کلو برکی بیرے کافی او دیال تک مدرسہ کے مدرس ہو د دې وجنه عادت برکوی وي، څوک ورته برکلی وي. دی په خپل کتاب کې دا پاکستانیانو هم دا کتاب چاپ کړی دی رف کاغذ باندې، خو بارکې دا بالکل اخیری الفصل الثالث فی امور مبتدعات باطلہ، دریم فصل پاغی امورو کې چې هغه بالکل مبتدع دي او باطل دي. اکب الناس علیها علی ظن انها قربۃ مقصوده، او خلق پدې ور پراتریخ پدې ګمان وانه چې دا مقصود قربت ده. نو یوې اول لکی هذه کثیرتن دا ډېر زیات دي، هغه امور چې هغه بدعات دي نا ډېر زیات دي. فلنذکر اعظمها، مونږ به د اعظم غټ غټ ذکر کوو. منها وقف الاوقاف سیما نقود لتلاوت القرآن العظیم او لأن یصلی نوافلا او لأن یصبحا او لأن یحللا یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویعطی ثوابها لروح الواقف او لروح من ارادہ. یہ ودا خود اللہ چې پیسې اشرفه یا سباز ځمکې جیدادونه چاته ورکول په دې بنیاد باندې چې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود وې او هغه ثواب به ما ته رابخې. دا نقدیت اغستل دا حرام دی. دی منها لومبی دا ذکر کړی دی هم وهابي نو ښه ده چې دا خلکو لیدلی نه ده. دویم وی ومنها الوصیة باتخاذ الطعام والضیافة یوم موته او بعده. یو دا چې یو سړی وصیت وکړي چې زه مړ شم نو زما د مرګ نه وروستو ډوډۍ پخوئ، میلمستیا به کوئ د مرګ په ورځ یا وروستو. دې کو دا ټول اهل حق مبتلا دي بیچارهګان. سلام ګرځول سره اعلان وشي چې الله وبخا میلمانه به ټول د کوم ځای نه ځي، حجرې نه به ځي، حجرې نه اصله بوځي
دا اعلان نه کوي تا دومره کمزوري یم. دا ګناه دی او دا داسې عجیب انداز کې راځي. ټول احناف دي. د احناف خو مذهب دا دی چې د مړي په کور کې 3 ورځې پورې خوراک کا کول حرام دي. نو بس حنفیت ته صرف دې لپاره چې رفع الیدین نه کوم، آمین بالجار نه کوم، نور خو ټول بدعات کوي اصل میں خپل مذهب نه مني. او بإعطاء دراهم معدوده لمن يتلو القرآن لروحه، یا یو سړی ورکول کوي د دراهمو شمیرل شو هغه چاته چې هغه قرآن مجید لولي د دې مړي د روح دپاره. دا بدعت، یعنی قرآن مجید د ثواب دپاره. یا خو ګوره مونځ کې ویل یا خو فرض دی، مونځ فرض دی، اذان له مسله ده. یو سړی که د امامت لري کی د اسلام نه، اسلام به ختم شي. په دې وجه باندې د جواز ټول امت قائل دی، چې ټول امت قائل دی د دې. صرف امام ابو حنیفه رحمه الله عدم جواز وي، نو ټول قائل دی. دی سیز باندې دراهم معدوده لمن یتلو القرآن الکریم لروحه او یسبح له او یحل الله او بأن یبیت عند قبره رجال 40 لیلا. څوک داسې کوي چې 40 شپې حافظان کې نه قرآن الته ناستي مقبره کې، دې نه یا ډېر او یا لږ او پاغي له پیسې ورکوي. زمونږ یاران چې کنه کتابونه وګورئ، تاسو جال حق وګورئ، مقیاس حنفیت وګورئ، هغې به د عبدالله بن عمر دغه روایت نقل کړي کوم چې د هغه وصیت او د هغې نه به کشید کوي د دې د جواز، چې چونکې هغه وصیت کړو لہذا نن که مونږ څوک داسې کینو چې هغه له پیسې ورکو، دا جایز دي. دې ته وایي سوال ګندم او جواب چینه. دا وایي څه دا څه عجیبه عجیبه خبر دی شروع کړی. هغه خو وصیت کړی، دا وصیت کړی او بل چې د هغې اسناد کې ضعف دی، نو ضعیف سند نه څه شی نه ثابتېږي. مولا عبدالحی لکھنوی هم لیکلي دي او دارنګې ټول مصطلح الحدیث کې چې کم زمونږه 15 اصطلاحاتی فرض، واجب، نفل، سنت، مستحب وغیرہ دا په ضعیف حدیث نه ثابتېږي. دا اصول حدیث مسله په ضعیف حدیث نه ثابتېږي، ما سوا د یو څیز د فضیلت نه. هغه هم هغې چې د هغې طرق ګڼوي او په هغې کې څوک کذاب او منکر راوي نه وي، نو صرف د یو څیز فضیلت ته ثابتېدی شي. هغې دپاره بل شرط دا دی چې هغه د یو عام قاعدې د لاندې راځي، او دریم دا چې د هغې ثواب نیت به نه امید کم چې په هغې ضعیف حدیث کې نقل شوي. خو دا دریم شرط چې تو منې، نو ضعیف حدیث باندې عمل مثلا څوک څه لګوي، کار یې سره دا او د هغې ثواب دپاره کوي. زامنو ته چې وصیت کړی نو دومره حساب شي چې یو حلال شي، زامنو ته وصیت کړی او بیا تقسیم شي، ذاتی اجتهاد دی بس. او یحلل له او بأن یبیت عند قبره رجال 40 لیلا، یا او بأن یبنى علی قبره بنان، یا د هغه په قبر دی څه آبادۍ جوړ کړی شي. وکل هذه بدع منکرات، دا ټول چې مونږ ذکر کړل دا بدعات دي، منکرات دي. والوقف والوصیت باطلان، او که یو مړ کیدونکی سړی وقف وکړي د یو څیز دې دپاره یا وصیت وکړي، نو دا دواړه باطل دي. والماخوذ منهما حرام للآخذ، او کم سړی چې دا اجرت اخلي دغلته کې، نو دا حرام دي د آخذ دپاره، اخیستونکي دپاره. وهو عاص بالتلاوت والذکر لاجل الدنیا، او دې چې دنیا دپاره کم شی کوي، ذکر کوي یا تلاوت کوي، دې په دې باندې عصیان کوي، نافرمان ده. دا ډېر مفصل دی. ابن عابدین شامی رحمه الله په دې مستقل رساله لیکلې ده، د هغه په رسائل ابن عابدین کې موجود ده. د هغې نوم دی ارواء الغلیل. رسائل ابن عابدین 2 جلد کې هم چاپ شوی دی، 1 جلد کې هم چاپ شوی دی. پاکستانیانو صفحه 563 نه وه، 563 ده، ها صفحه 563.
ابن عابدین شامی رحمہ اللہ دا شامی دا رد المحتار ہوئی دیتا پینزم جل اور صفحہ 39. والصواب ان يقال على تعلیم القرآن فإن الخلاف فيه كما علمت لا في القراءة المجردہ. اختلاف پا تعلیم دا قرآن کے دے چھ پاغے باندے دا قرآن پا تعلیم باندے اجرت جائز دے کہ ناجائز. لا فی القراءة المجردہ پا قراءت مجرد کے اختلاف نشتا رہے دے پا حرمت کے اختلاف نشتا. جواز و عدم جواز خبرہ تعلیم قرآن کے دا احناف صرف قرآن لستل ثواب دا پارا دے دا جواز سو قائل نہیں دی فإنه لا ضرورت فیہا دے سے ضرورت نشتا کدے ضرورت نہ دا مڑی دے و دا مڑی ضرورت آگے دا پارا ثواب پکار دے ثواب بالا آگی کی چھ انسان دا دنیا ارادہ نہیں کرے. یو گورا دا برکت تا پارا قرآن لستے چی خلق بوئی چھ صحابہ کرامو دم اچولو پائے خلق باندے دا یو قبیلے خوالہ کتلو اگینے ڈوڑے غوختا نا اگی ڈوڑے ورنکڑا ہوگی وہ دا بیاد آگی اغمشر سشی چی چلو تپو سے دو کہ تاسو کے سوک راقیشتا رہے نا اگی ویچے آؤ آیا لگے ناغ سورة الفاتحہ ویلا بیاگی دا گڑو گیا کنڈک ورکا دغل تکی فقہاء کرام وی چه دا ولی دمرا دیر شے واغس اور بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه لار آغا ہم دا آغی تصویبو کو آغی ٹکو گنا ٹھیک دا جرمانہ و دا آغی خلقو چه آغی دا میلما دا خیٹ خیال نو سادلے دا سے خلقو سر پکار دائی ادویم دا ہے چه حالتا کہ ثواب مواب نرے مطلب حالتا دا مریض شفایابی مراد دا مریض شفایابی علاج دے دا علاج دا پارا چا قرآن علس دیشی ناغا ثواب ارادہ نہیں پائے گی آگا جائزی. فقہاء کرام ٹول دا لی کتاب سر جساس کی بھی احکام القرآن دا جساس آگا مفصل دا بحث لکل دے او دل تکی مولانا تانوی رحمہ اللہ کتاب دے کم چا دا شاگردانو مفتی شفیع رحمہ اللہ نور دو دریو شاگردانو جمع کر دے اغیتا احکام القرآن وی دا ٹول تفصیلی باس دا غیر نکوم دا ٹول ہے کہ موجود دی اگر پیدا کرنا اللہ عربی کتاب احکام القرآن تا سے پینزش پا کیسے دکھ پائی کہ یو حصہ دا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ واغا چاپ شوید دے کشتا رہے گا یو دا آگے عثمانی سے ہوا آغم چاپ شوید البتہ دا مولانا محمد ادریس کان دہلوی چکا میں ایسا ہونا آگا روکا شوید تو دے لحاظ سر یہ پورے کتاب دے چا دا احناف ہو دا مسلک قرآنی دلائل لی پائے گی دا قتل پگاری علمی خبری جسڑے کی نے بیاغا سر سورسز ہم پگار دی جیسا مواد وہ سر موجود ہی کم دینے لگے تھا دا مختصر کتابو نہیں اور دا مامخ کی ہم ذکر کر رہے چا دا پاسانا نا غستے کی مونگا شاگردان چی ناغی سر 30,000 روپو موبائل بھی خود 500 روپو کتاب ہو سر نہیں دا غلطی زمونگ دا 13 درس کے دا استماع دا اسلاف اس ذکر کرو اور دا سے اسلاف میں خولو چا غیبا یو صادر کے جنتے رو لیکن میبزی شو امام قرطبی شو مزی امام قرطبی شو یا شیخ الاسلام انصاری شو اور شیخ الاسلام انصاری خواہ سڑے چا بخوراکم نگو ما خام موز نرسو بازار توت تیارے کی خلق وچے کچرا کے سا غرزلو نا بے رواغستل پاک بے کل دے کے وچے قابل خوراک سو نا بے خوڑل زمانگ طالبان دیر مالدار دی تیسرے کتاب نہیں نور موٹر سائیکل وسرہ بھی دا 60-65 ہزار روپو اور داریں گی دا 30-35 ہزار روپو موبائل ہم سا دیکھ قلم و پین لیپ ٹاپ وغیرہ دار سا وسرہ دیر قیمت دیکھ خدا اللہ دی نور مساعتو نور کی خو صحیح استعمال لم شروع کی دمال کتاب اغسطل دیر ضروری دی کتاب نے بغیر کار نہ کی دید آباز کی نبی آدھوی قال تاج الشریعہ فی شرح الہدایہ تاج الشریعہ پر شرح الہدایہ کی ویلی دی چھ ان القرآن بالعجرت لا يستحق الثواب لا للمیت ولا للقاری
قرآن چې کله په اجرت ویلی شي نو هغې کې استحقاق د ثواب نشته، نه د مړي دپاره او نه د لوستونکي دپاره. دلته خلکو یو دوکه کړې ده او هغه دوکه شامی رحمه الله رسائل کې لیکلې ده. بیا خلک وایي مونږ د دې دپاره خیراتي قرآن ووایو نو دې موږ له خیراتي پیسې راکړي. هغه وی دی یو لنډ جواب دی، هغه دا دی چې نن یو سړی راوله کور ته قرآن پې ولولخ د ثواب په نیت، چای پې مس کوه، ډوډۍ پې مخوره، پیسې مه ورکوه، رخصت دیږه او بیا یو میاشت پس ورپسې بیا لاړ شه. نو که دی تا سره راغی نو موږ به پوه شو چې هغه دی خیراتي کار کوي، دا والا خیراتي ورکړه. او که نه دی وایي چې د قرآن بې عزتي وکړه، ځان ته قرآن وایي، زموږ استاد ویل ځان ته قرآن وایي، ته قرآن بې عزتي وکړه ما له سره نه کړل، بیا خو مطلب دا چې د ویلي د مزدورۍ دپاره دی. او دغلته کې هغه لیکلي دي چې کم سړی د خپلې زمانې خلق نه پېژني دی جاهل دی، د زمانې خلق وپېژنه. نو بار کیف دی لیکي لا للمیت ولا للقاری وقال العینی فی شرح الہدایہ ویمنع القاری للدنیا والاخذ والمعطی آثمان. منع کولی وشي هغه قاری چې دنیا دپاره کوي او اغستون کې ورکون کې دواړه ګناهګار دي. نو بیا لیکي چې فالحاصل ان ما شاء فی زمانہ من قراءة الاجزاء بالاجرہ، زمونږ زمانه کې چې کوم شی روان شوی دی چې پیسې ورکوي او اجزاء د قرآن ټوکړې ټوکړې وایي بالاجرہ، لا یجوز، دا جائز نه دی. لأن فی الامر بالقراءة، دیکھے حکم دے د قراءت و اعطاء الثواب او د ثواب ورکول دی آمر ته، والقراءت لاجل المال او لستل د پاره د پیسو. فاذا لم يكن للقاری ثواب لعدم النیت الصحیحه، چې کله د قاری نیت دارې چې ما ته پیسې ملوشي د نیت صحیح نشو، ثواب نه ملاویږي. فاین یصل الثواب الى المستاجر، نو ثواب به هغه چا ته څنګه ورسیږي چې هغه اجرت ورکوي. ولولا الاجره ما قرأ احد لاحد فی هذا الزمان، که اجرت نه وی نو نن زمانه کې به یو کس د بل لپاره قرآن نه وی لوسته. بعضې خو ډېر چالاک وي، هغوی ما ورته څه ویلي موږ چې واړو یو ځای کې خط هم له بوتلو، موږ سره یو ملا صاحب و، نو هغه به ویلي زرآن زرنا آنا، نه بیا به لګیا و. عوام خو نه پېژني قرآن څه ته وایي، په دې طریقه باندې چغې بیا ووالې یو څو پاڼه بیا دوه دوه درې درې اړوله. تا هغې ته ویل هغې ما ولې ته مې قرآن ویلی، یعنې ما خو ولې څه اوتې به اوتې ویلي دي، ځکه مې د پیسې واخیستې. نو مطلب یې دا هغې سره دوکه وکړه. دا حالات دي د خلکو. بل جعل القرآن العظیم مکسبا و وسیلتا الی جمع الدنیا، بلکې دې خلکو دا موږ خو نه وایو، دا علامه شامی و هر ځای کې دي شامی مخکې کوي، دلته هم به وګوره. بلکې دې خلکو قرآن عظیم جوړ کړی دی کسب، ذریعہ د کسب او وسیله د جمع د دنیا. انا لله و انا الیہ راجعون. نو بیا دې صفحې مینس کې لیکي ولا یصح الاستیجار والقراء و اهدائها الی المیت، استیجار صحیح نه دی په قرات او دارنګې مړي ته دې ورکول جایز نه دي. لأنه لم ينقل عن احد من الائمه الاذن فی ذلک، دا چیلنج دی کوم چې ما ویل دا وخت اسلافو کې د یو امام نه هم دا نقل نشته دی چې ګنې چا د دې اجازت ورکړي، دا رواج نشته دی. ائمار بعض زمانه کې هم دا نو پته نه لګي دا کوم ځای شروع شوی، دا لږ مشکل کار دی. زموږ جماعت کې موږ ختم نه کوو بس، او دا تقریباً 20-25 سال وکېږي چې دا بالکل دلته نشته راشي. که څوک کوي بالفرض نو ما ته څوک نه وایي، جماعت کې هم نه کوي. خلک جمع کوي چېرته کور مور کې جمع کوي به بس. زموږ جماعت کې الحمدلله شی نشته ده، اوس نه ډېر پخوانه 25-30 سال نه شوي دی الحمدلله. لأنه لم ينقل أحد من الأئمة الإذن في ذلك، وقد قال العلماء أن القاری اذا قرأ لأجل المال فلا ثواب له. څوک چې مال د پاره وایي د هغه ثواب نشته. فأي شیء يهديه إلى الميت، مړي له څه شی ورکوي؟ مړي ته رسیږي إلى الميت العمل الصالح والاستیجار على مجرد التلاوه، او اجرت پیسے اغستل صرف په تلاوت. لم يقل به احد من الائمه،
په دې باندې اس امام قول نه دی کړی. دا دوه خبرې شوې، یو دا چې نه دا ختم چا کړی دی او نه د ختم باندې اجرت د جواز سو قایل دی، کوم چې د ثواب دپاره یې د مړي دپاره. وانما تنازعوا فی الاستیجار علی التعلیم، اختلاف صرف په دې کې و چې اجرت په تعلیم د قرآن جائز دی او که ناجائز. د احناف بری زغم ناجائز و، لیکن متاخرینو د هغې د جواز قول کړی دی. ارستو بیا دلی کری وممن صرح بذلک ایضا الامام البرکوی، هغه د الطریقة المحمدیه حواله ورکړی ده. د بارکیف د آیت کریمه نه دا استدلال ټیک نه و، خو بارکیف خلک یې کوي. نو موږ نوعیت واضح کړو چې اول خو دا لوستل ثابت نه دي، نو کوم شی چې د صحابه کرامو نه ثابت نه وي او نن خلک هغه کوي، هغې ته دین وایي، هغې ته بدعت وایي. بیا دې نه کناره کشي پکار ده. او دا قیاسی مسله نه چې سړی د عبدالله ابن عمر په هغې عبدالله ابن عمر په هغې قول باندې د دې اجتهاد وکړي د هغې نه او دې قیاس وکړي په هغې باندې، دا قیاسی مسائل نه دي. ثوابونه عبادات دا په قیاسونو نه ثابتېږي، معاملات په قیاس ثابتېږي. دلته دا یوه مسله ده چې هر سړی په عبادت کې قیاس کوي، عباداتو کې اتباعي او معاملاتو کې قیاس ته کولی شي. نو داغي اشتراء بالآیات سره داغه رستو لا تلبس الحق بالباطل کې داغي وضاحت راځي او ترجیم اور کوي زما د احکام په مقابله کې ثمن قلیل ده. ثمن قلیل کل دنیا. 13 درس کې مونږ ویلو چې داغي د دروع او داغي د زروع نه چې کوم آمدنه راتلې نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړو د وجې با ختمې دی. دغه ثمن قلیلو تاسو له زما احکام چې کوم دی پرې دی، احکام زموږ سو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان لرل او قرآن باندې ایمان لرل. قرآن د هغې ته ترغیب سو ورکو مصدقا لما معکم، هم موافق د دای کتاب چې تاسو سره دی. آخر کې یا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل، لام بے او سن، لام بے سن، لبسا یلبسو کہ لبسا یلبسو، باب ضربہ نہ واخلے گا. ہاں لبسا یلبسو لبسن، باب ضربہ نہ چی واخلے نو دا بشی د نحی صیغه لبسا یلبسو. سا مطلب آپس کے گڑبٹ کول، خلط مرد کول، پٹول. لا تلبس الحق، تلبیس یو لباس یو تلبیس، لبسا یلبسو او لبسا یلبسو. یلبسو خو لباس غسل او لبسا یلبسو لبسن، لبسا یلبسو لبسن. تلبیس هم د دې نه دی. دوه څیزونه آپس کې داسې ګډوډ کې چې پته یې ونه لګېږي چې فلانې شی به کې څه شو، و دې ته وایي لبسن. نو قرآن ای ته فرمائی لا تلبس الحق بالباطل، تاسو مملاوے، تاسو مخلط ملت کوئے، مپٹوے، مشتبہ مجوڑوے. ابن درید لکلی دی جمہرت اللغت کی، دا یو ډېره ښه ډکشنري ده، مختصر ده، 3 جلد ډکشنري ده، نن سبا ډېره ملاویږي، ارزانه ده. هغه لیکي لبست الامر علی فلان البسه لبسا، یو داسې انداز کې ویلی شي ما فلان کی باندې التباس وکړ امر، ولبسته تلبیسا. دې دوړو سمانی اذا عمیته علیه، کله چې یو شی زاغه د پاره مشتبه کم، ګډوډې کم. بیا وی دا رنګي قرآن مجید کې راځي چې وللبسنا علیهم ما یلبسون، سورۃ الانعام 9 آیت کې وللبسنا علیهم ما یلبسون. کفار ویل چې کته د الله نبی نو ته فرشته ولنیخ، ته فرشته ملک ولنیخ. نو قرآن د هغې جواب دا کړی دی چې که مونږه غوښتې نو مونږه فرشته رسول کړی وی لېږلی هم خو دوی خو اوس بل شان ګډوډ دي که نه. اوس د دې د ګډوډوالي وجه دا ده چې دوی وایي مونږ انسانان یو او ته انسان یې، نو ته څنګه نبي شوې، مونږ ولې انبیا نه یو؟ دې سوال دا دی.
الله د هغې جواب دا کوي چې که مونږ غوښتی نو مونږ به ملک لیږلی وی، خو هغه ملک به په انساني شکل کې وي که خپل شکل کې وي؟ انساني شکل کې وي. او چې کله هغه انساني شکل کې راغلی وي دیو بیا څه ویل؟ دیو بیا وی چې دې څه دلیل ته فرشته تو قرآن هلته کې دا جمله ویلي دي چې للبسنا علیهم ما یلبسون، دی چې کومه دوکه کې اوس پراته دي نو بیا به د هغې دوکې باعث مونږ جوړ شوي وو. یعنې په هغې هم دی سوال کو چې ته څنګه مونږ ته راغلی، ته خو انسان یې، اوس هم انساني شکل کې انسان یې، د دې دلیل څه دی چې ته ملک یې؟ نو بهر کیف تلبیس ویلې دی ته شي چې ته چا سره دوکه کې په داسې طریقه باندې چې هغه ته څیزونه ګډ وډ کې. تلبیس الحق دا د هغه چا دپاره کولی شي چې د هغه زړه کې یو څیز طرف ته میلان راغلی، لکه یو سړی دی او د هغه یو حق خبرې ته، یو توحید ته، یو توحید پرست سره یا یو متبع سنت سره د هغه یو محبت پیدا شو، رجحان پیدا شو، میلان پیدا شو، نو تا ستاسو خیال دی خلک دته څوک پرېږدي؟ سوال نه پیدا کوي. اب حق او باطل ګډ وډ کی، رښتیا او دروغ به ګډ وډ کی، او دې سړي ته به په ذهن کې ورواځي چې دا سړی خو داسې کوي. خو دا د زړو یهودیانو کار دی، اوس هم د یهودیانو دغه کار دی. شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله لیکلي دي که څوک دا غواړي چې هغه په خپل ځان کې او په دې امت کې د یهودیانو په شان خلک وګوري نو هغه د علماء سو ته وګوري. الفوز الکبیر راوالی کې لیکلي علماء سو ته وګوري. په دې وجه موږ همیشه دا وصیت کوو چې حق او باطل ګډوډوي ما. دا زمونږ څومره مباحث چې دي مناظرې دې کې ټول تلبیس الحق بالباطل. په دې وجه د مناظرې څه فایده نشته. یو ډلوي ما وګټله، بل ډلوي ما وګټله، یو چې کوم دلیل پیش کړي نو هغه تلبیسات کوي پکې، هغه بل قسم تلبیس کوي. دا نن د اکثرو حق پرستو هم طریقه ده، ولې د ځان وړ کوي په خلکو. مناظرې مقصد دا نه، د مناظرې مقصد دا چې زما دا رائے ده او د فلان کی دا رائے ده، ما ته خپل رائے صحیح ښکاري، د خپل رائے صحیح ښکاري، ډېرې زما په مخ کې دلیل پیش کی، که د دلیل مضبوطی زما د دلیل نه نو زه به په خپل عمل نظرثاني وکړم او د خپل قول نه به واپس شم. هغه بل هم دا چل دی. اوس هم مناظرې دې لپاره کېږي نه، او صرف د خپل مسلک د دکاولو لپاره زما مسلک هغه صحیح ده، دې ته مناظره نه شي ویلی. مناظره کې احقاق حق ابطال باطل، او بیا چې کله یو څیز مجتهد فی شي نه کېږي، یو څیز ته باطل نه شي ویلی. هغې د افضلیت خبره به چې دغه افضل دی که دا افضل دی. اوس مناظرو ته ډډې مه ږدئ، دا فضول څیزونه دي، په دې څه فیصله هم نه کېږي. د ټول نه لویه مناظره، بهترین مناظره هغه سپین کاڼه کې شوې وه. تاسو به اورېدلي، هغه موږ شرکت کړو پای کې خپله. د هغې مناظرې اصول هم ما لیکلي وو، لیکن دا څه فایده وشو؟ کم مسجد کې چې هغه مناظره شوې وی که تر اوسه دعا بعد سنن بالاجماع کېږي، هېڅ فایده نشته. ولې د خلکو ذهن خدا نه چې دا خبره ټیک داسې ثابت شوه، به د خلکو خو جواب دا چې ولې زموږ مشران نه پوهېدل. علما هم دغه وایي. خو دې مناظرو نه ځان وساتئ، خپل قول سره دلیل پیش کړئ، په دغه کافي ده. تلبیس الحق بالباطل مه کوئ. تاسو کو ګورئ چې تلبیس الحق بالباطل څه نمونې دي. زه ورته یو کتاب د وښیم چې هغه وګورئ چې قرآن مجید نه به تا ته ثابتوي شرک. البصائر وګورئ، پته ورته ولګي. الذخائر وګورئ لاهل البصائر پښتو کې. د سوات یو سړی او څوک باچا صاحب ظاهر شاه نومې غالبا بل څه نومې، د هغه یو کتاب دی، هغه وګورئ. دغه د کتاب نورانه ګرد د دې خلقو د مشرانو اسلاف و جال حق زحق الباطل وګوره. دارنګې مقیاس حنفیت وګوره.
یا د بعض علماء دیوبند کتابونه وګوره اختلاف امت اور صراط مستقیم چې د کم تحریف نه هغوی کار اخیستی دی. دا ظلم دی، دا زیاتی دی. ستا یو مسلک دی بس ټیک ده، د اولا او د غیر اولا قول پکې وکړه چې کله اجتهادي امر دی. د یو څیز تعلق چې عقیدې سره دی هغې له قطعي دلیل پکار دی. دا د حیات ممات چې کوم بحث دی دا ټول بس خلط مبحث دی. حیات ثابتوي، ممات ثابتوي په عقلي دلایلو. ٹھیک ہے، حجت پکار دی، قطعی دلیل پکار دی، قرآن پکار دی قطعی یا متواتر حدیث پکار دی. دیکھنا د علماء دیوبند سے کاشتا نہ پکے د علماء بریلی سے کاشتا. قطعی دلیل پکار دی، په هر موقف قطعی دلیل پکار دی. سیدنا عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ بویل چې دا مناظرے او دا جواب لکھل او جواب الجواب دا یہ شیطان کی آنت کی طرح ہوتے، دا د شیطان د کلمے بشان دي. دا ته څومره راخکې دومره اوږدېږي، دې فیصلې نه کېږي، په دې وخت مه ضایع کوئ. صحیح موقف وګورئ، صحیح موقف دپاره دلیل پیش کړئ، ځای په مخه باندې بس بل کار وکړئ. بل کار چې دی وکړه بیا بل کار وکړه. یو څیز پورې نښه دی بس په هغې دلته مناظره ده، هغه ځای کې مناظره ده. اس تقریر، اس خطابت، اس تحریر دے نہ خالی گئی. دین خدا ہے کہ نا چې یوازې حیات موات، دین خو یو لوی کلی دی په کې دومره څیزونه چې انسان زما په خیال په کې د یو پهلو پوره خدمت نشي کولی. وخت به ځاله نه ضایع کوئ، مناظرې بالکل مه کوئ. ستا چې څه موقف دی بس ټیک ده، په هغې ودرېږه. تلبیس الحق بالباطل لپاره دغه کتابونه دي، دغه وګلولې تا ته پته ولګېږي چې د قرآن نه به تا ته ثابتوي چې د الله نه سوا بل ته ته آواز کولی شي، غیبانه آواز کولی شي. ما سره څه کلیپونه دي د یو لوی عالم، هغه دا وایي چې تاسو وایئ چې کله د الله نه سوا تا د بل په نوم باندې یو شی موسوم کو نو حرام دی. نو دا قرآن کې چې د صورت نوم دی بقره، دا هم غیر الله دی چې د عالم ذهن دغه شانتي ته وسه وایي چې چل دی. عجیبه استدلال نه دی. یعنې دا هم تاسو موسوم که د زناور په نوم باندې، او هلته کې تاسو څاروی موسوم کې د غیر الله په نوم باندې. او دا اوس ګوره څومره تلبیس وکړو. هلته کې صحیح، هلته کې عقیده دا وي چې دا کار زه وکړم د چا په نوم مې کړی نو ماله خیر او شر راکوي. دلته خو دا نظریه نشته. بل لا چې هغه انسان کړي دا خو د الله دی. اوس امي سړی په دې باریکۍ څه پوهېږي؟ لا تلبسوا الحق بالباطل، مګړوئ حق د باطل سره. محدثین لکھی دے مطلب دارے، تفسیر البسیط کی لکھی کہ لا تخلطوا الحق الذي انزلت علیکم من صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مګډ وډوئ هغه یو حق چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفت تاسو سره دی، تاسو هغه ګډ وډوئ. بالباطل الذي داغ باطل سرا تکتبونه بأیدیکم من تغییر صفته، کم چې تاسو د خپل ذهن نه جوړوئ لیکئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف بدلوئ. دای په کتابونو کې دا تحریف ډیر زیات دی. مثلا داغي په بایبل کې، په تورات کې داو چې هغه آخري رسول کم ځای پیدا کی هغې ته به بکه وی، وادي بکه. تو دیو لگے تو ناغا بکائے پا بوکا کے بدل کو، اور داغی نے سشے جوڑ کو دیواری گریا اور بیت المقدس تیروڑ. تا دمرا غٹ ظالمان دی بکے نا جوڑا کرے دا بوکا، جدار البوکا، اور وہ سوڑا دیواری گریا ہوئی. دا سے دا عرفات دا منا دا نمونہ ټول دائی پا کتاب کیا، آغی دیر عجیب غریب طریقے سره بدل کروئی. داغه تفصیل تاسو د حمید الدین فراہی رحمه الله کتابونو کې لسته شي. هغه چونکې دغه ژبو ماهر
مونږ د هغه د نور سیز ملګرتیا نه کوو، ځکه د هغې میلان تقریبا انکار حدیث طرف ته دی، انکار نه کوي ښکاره، لیکن تعویل داسې وکړي چې هغه انکار حدیث ته رسي. که مې حوالې چې زه ورکوم نو دا تر دغې حده پورې دا ګوره، د هغه تفاسیر فراهي چې وګورئ، دارنګې اسحاق علیه السلام باره کې د هغه کتاب وګورئ، نور د هغه بې شمېره څیزونه دي، نو هغه د هغې تحریفات ډېر ښه ښیي، خو دې خلکو تحریف کړی دی. دارنګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښتو په باره کې ایک واضح تحریف موجود دی. هغه دا ده چې آخري رسول د هغه ویښته به څنګه وي، سراپا به څنګه وي، نو دی هغې کې تحریف کړی، جعد قطط یې لیکلی چې د آخري رسول د ده ویښته به ډېر ګونګریالی سپرینګي ویښته وي، حال دا د دې په کتاب کې داسې نه و. د دې په کتاب کې دا و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښته به کم چې سر د پاسي دا به همواري او کم چې دې ځای کې دا به ګورګوچي. دا ټول تعریف لیکلی و، لیکن هغه دی بدل کړی و. قرآن په دغې تنقید کی تلبیس د حق باطل سره مه کوئ، وتکتم الحق او حق مه پټوئ، وانتم تعلمون او حال لا چې تاسو ښه پوهېږئ. په څه شي پوهېږئ؟ په حق او په باطل پوهېږئ. دا گمراه کول د علماو کار دی، امي سړی څوک گمراه کولی نه شي، دا بیماری د علماو دی. عالم چې کله سمي نو دا خو وارث وي د انبیاو، لیکن عالم چې کله د خپل علم باندې عمل پرېږدي بېدینه شي نو فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. او قرآن چې وایي فمثله کمثل الحمار، دغه مثال راشي. علم ښه څیز دی، خو هغې چې انسان د هغې په تقاضا عمل وکړي، خلق هدایت ته راوبلي په صحیح دلیل حجت او برهان. او کنه علم دې کړی دی او ګوته ورته معلومې دي، حدیث ته حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه د یریږم د هغه سړي نه چا قرآن ډېر ښه طریقې سره ویل دی، ډېر ښه عالم دی د هغې، لیکن دی د خلقو د ګمراهۍ باعث جوړېږي. ولې د استدلال غلط کوي. قرآن به یو څیز نه ثابتول غواړي، دی به هغه ثابتوي درته. نو داسې عالم دا صحیح عالم نه دی. ستا په خیال دا معتزله واړه خلک دی؟ امام زمخشري ورکوټه سړی نه، هغه سره څومره لوی فن دی، فصاحت بلاغت د قرآن باندې چې د هغه څومره مهارت څومره بل چا شته دی، لیکن هغه دوال مدل خپل هم ګمراه دی، نور هم ګمراه کوي. علم مثلا د قرآن علم به ورسره وي، لیکن د هغې درست استعمال به نه کوي. توجیح القول بما لا یرضی قائله به کوي. د قرآن او د حدیث هغه تعبیر کوي، دا کوم چې بار بار زه وایم کوم چې صحابه کرامو کړی دی، نو هغې به سړی په هدایت باندې. او کنه د قرآن او حدیث هغه تعبیر خلکو شروع کړي چې صحابه نه دی کړی، نو دا سړی به ګمراه کېږي، د خپل هم ګمراه دی، خلق هم ګمراه کړي. اوس قرآن دی دوه کارونه منع کړل، تلبیس الحق بالباطل یو او کتمان حق جدا. نو دا خلق مختلف قسمه دي. یو هغه دی چې د هغه په زړه کې د حق دین میلان دی، محبت دی راغلی دی، نو په ده داسې یهودي یا نصراني پیښ شو چې هغه حق باطل یې ورته ګډ وډ کړل. نو هغه یې حیران کو، امیان خو نه پوهېږي، نو هغه وي ښه بس دی عالم دی، بس پرېږدو هغه نو. دا تلبیس الحق دا هغې خلقو سره کوي چې هغې په زړه کې میلان راغلی وي حق ته، او کتمان حق دا هغه چا نه کوي چې هغه ته پته هم نه وي. قرآن دوه جملې ځان له ځان له وایي. یو سړی داسې دی چې هغه ته د اسلام پته نشته، د سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم پته ورته نشته دی، د خپل کتاب ورته هم پته نشته دی، بس هغه نه خو کتمان حق کړی دی. پلار به نه جوړوم ځان لږ، همیانو ته مسله نه بیانوم، ځان له پلاران نه جوړوم. هغې سره دغه چل کړی. او چې کم سړی داسې دی یا کم سړي داسې دي چې هغې اسلام طرف ته مایل شوي دي، د هغې په زړونو کې شکوک او شبهات اچوي. هغه شکوک او شبهات سورت آل عمران کې قرآن ښودلي دي، بیا دې صورت کې هم رستو راشي.
عجیب و غریب طریقې سره شکونه راځي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اوښ غوښه خوړه که نه، جایز وه، اوس هم جایز ده. یهودو په هغې څه اعتراض کړی هغه دا چې دا خو یعقوب علیه السلام په ځان بنده کړې وه، بلکې هغه حرامه کړې وه. دا خو د مخکنو انبیاو په دین کې حرامه وه، ته څنګه وایې چې زه په انبیاو ایمان لرم؟ د شکل پیدا کړی دی. قرآن د هغې جواب کړی دی کل الطعام کان حلا لبني اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. یہ دا جواب کړی دی. د هغې وجه خو مفسرین دا لیکي چې هغه ته د عرق النسا بیماری وه، هغې دپاره د غوښه نه وه. دا مونږ هم وایو، ټول وایو، لیکن د دې خلاف کې یو حدیث موجود دی. هغه حدیث دا دی چې د یو منښته کړې وه چې زما فلانی کار شو نو زه به د اوښ غوښه نه خورم، یو منت یې منلی و. دا صحیح حدیث دی. ښه دا چې موږ صحیح حدیث ووایو. دا کوم رایې د مفسرین چې دا په دې باندې څه شو حجت نشته دی، یو قول یې کړی. صحیح دغه ده چې هغه ویل که زما فلانی کار وشو نو زه به د اوښ غوښه په ځان بندوم، دا زما پسندیده د هغه منښته کړې وه. نو ټیک ده بنده شو، لیکن د هغې وجه عرق النسا وغیره نه و، بلکې هغه دینی طور د یو منښتې په بنیاد باندې هغه کړي وو چې کله کار شو نو هغه د اوښ غوښه په ځان بنده کړه. نو د هغې بندش باندې بیا خلقو د هغې نه دین جوړ کړو چې چونکې دا دی نه خوري لہذا دا وصحیح حرام دی. نو قرآن د هغې جواب وکړه چې نه نه الا ما حرم اسرائیل علی نفسه. او هغې کې دویم جواب دا وکړه چې من قبل ان تنزل التوراه. دا خو تورات د نازلېدو نه مخکې خبرې دي. ستاسو کتاب خو تورات دی، ستاسو په تورات کې د غوښې ته حرام ویل دي نه، هغې کې هغې بیا تحریف وکړه چې داسې داسې قسمه ځناور موږ دپاره حرام دي، په هغې کې اوښ هم ور داخل کړه. د بار کې هغه عوام چې د هغې میلان او رجحان حق خبرې ته راځي نو د هغې سره دي تلبیس کوي د حق د باطل سره، مختلف سوزونه ورپسې ولګوي، دا نه مني دا نه مني دا نه مني. او کم خلق چې بالکل بے خبره دي نو هغې نه کتمان حق کوي. وانتم تعلمون کې پیغور دی چې ستا د علم تقاضا دا نه وه، د علم تقاضا دا وه چې تا خو یو تلویس نه کار نه اخیستی بلکې کتمان حق ته نه کولی. وانتم تعلمون او حال لا چې تاسو پوهیږئ چې دا کم کار مونږ کوو که نه دا ګناه دی. زه بس نن دا ډېر دی. قول قولي هذا.